بسم الله الرحمن الرحیم. درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا ستاسو لپاره د 12م ټولګي د بیولوژي تدریس په مخه حاضر شوی یم. غواړم چې د 12م ټولګي د بیولوژي یوه نوې موضوع درته تشریح کړم. نن ورځ مو موضوع ده د RNA ډولونه یا ټایپ اف RNA او ترڅنګ یو بله کوچنۍ موضوع ده د DNA ریپلیکیشن. زموږ ستاسو نننی بحث پر همدې باندې دی. ټایپ اف RNA یا د RNA ډولونه. RNA درې ډولونه لري. اول rRNA یعنی رایبوزومال RNA. دویم ډول د mRNA ده. بشپړ نوم یې میسنجر RNA. دریم ډول د RNA هغې ته tRNA ویل کېږي. بشپړ نوم یې ټرانسفر RNA. rRNA د RNA هغه ډول دی چې د پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. پروټین سینتھیسس. mRNA دا د میسیجونو یا د پیغامونو د انتقال مسؤلیت لري. د جینونو د پیغامونو انتقال رایبوزومال RNA ته دا د mRNA په واسطه باندې کیږي، یعنی ترانسفر میسیجونه لیږي یا میسیجونه انتقالوي. او tRNA د ترانسفر RNA څخه عبارت ده. دا RNA دنده او مسؤلیت دا ده چې د امینو اسیدونو انتقال تر رایبوزومال پورې د tRNA مسؤلیت ده، یعنی امینو اسیدونه انتقالوي. امینو اسید د انتقال تر رایبوزومال پورې ده. اوس په لاندو کې موږ سم نه پوهیږو چې د پروټینو جوړولو په کوم میخانیکیت سره، د میسیجونو انتقال په کوم میخانیکیت سره او د امینو اسیدونو انتقال په کوم میخانیکیت سره سرته رسیږي. په لاندو کې نه پوهیږو. د دې لپاره چې دنده او مسؤلیت یې د یوه میخانیکیت پر اساس باندې وي، اوس غواړو چې د هر یو جلا جلا تشریح کړو، په یو شکل کې یې ښایو. زه په دغې برخه کې یو شکل رسموم. دا فرض کړئ یوه حجره ده. دا د حجرې هسته ده. دا یې هستګۍ ده. په لویه کې دا څه شی دی؟ یوه سیل ده، یوه حجره ده. دا یې نیوکلیوس ده او دا یې نیوکلیولاس ده. نیوکلیولاس هستګۍ ده. د هسته کې خو کروموزومونه وي او د کروموزومونو پر سطح باندې جینونه وي او جین په خپله د DNA څخه جوړ شوی او DNA داسې شکل لري. کله چې DNA
وبخیر دلته په هسته کې موقعیت لري. کله چې آر ان ای د ام آر ان ای دنده مکلفیت تشریح کوو دا کوم وخت کې دنده مکلفیت سرته رسوي. د ډي ان ای چې کله د دې لپاره چې تکثر وکړي ډیرښت وکړي د یوه برخې د بلې برخې څخه جلا شي یوه برخه مستقل ترمیم وکړي او بله هم یعنې د یوه جین څخه کله چې دوه جینونه منځته راځي نو د ډي ان ای تار د هستګۍ دروازه ټک ټکوي. دا معنی چې د ډي ان ای په واسطه باندې هستګۍ خبرېږي چې دلته د ډي ان ای تار د ډینیز او هلیکیز انزیمونو په واسطه باندې جلا شوی دی. د دې لپاره چې بیرته ورغول شي نو پروټینو ته ضرورت لري. هستګۍ د دغه ډي ان ای په ژبه باندې پوهېږي سم د لاسه د هستګۍ په واسطه باندې ام آر ان ای تولیدېږي. ام آر ان ای کله چې د هستګۍ په واسطه باندې تولید شي دا ام آر ان ای د دغه جین چې جوړښت له ډي ان ای څخه شوی دی د دې پیغام د ام آر ان ای په واسطه باندې چې د هستګۍ په واسطه باندې تولید شو دا چیرته رسیږي؟ دا پیغام رسیږي تر آر آر ان ای پورې چې په سایټوپلازم کې قرار لري. دې ته څه ویل کېږي؟ آر آر ان ای رایبوزومال آر ان ای. اوس د دغه ام آر ان ای زی آر آر ان ای ته او آر آر ان ای بیا د ام آر ان ای په ژبه باندې پوهېږي چې ام آر ان ای ماته څه وایي. ام آر ان ای پیغام دا دی د رایبوزومال لپاره چې په هسته کې ډي ان ای تکثر یا ریپلیکیشن ته ضرورت لري. تاسو باید پروټین جوړ کړئ او پروټین د ډي ان ای د بیرته د رغولو مسؤلیت باید ادا شي. اوس دا آر آر ان ای د ټي آر ان ای په مرسته د سایټوپلازم کې د میشتو امینو اسیدونو دا فرض کړئ امینو اسید دی امینو اسید دا سایټوپلازم کې میشت یا خوره وراتي توپرک امینو اسیدونه د ټي آر ان ای په واسطه باندې ترانسفر کیږي یا انتقالیږي چیرته تر رایبوزومال پورې. رایبوزومال چې د پروټین په جوړولو کې مسؤلیت لري. امینو اسید جمع امینو اسید جمع امینو اسید جمع امینو اسید یعنی ډیر امینو اسیدونه سره راټولوي ترې پروټین جوړوي. یعنی پروټین د جوړولو واحد هغه امینو اسیدونه دي. همدغه امینو اسیدونه چې په سایټوپلازم کې میشت دي د سایټوپلازم په واسطه باندې تر دغه رایبوزومال پورې انتقالیږي او رایبوزومال ترې پروټین جوړوي او دا پروټین د هستې په واک کې ورکول کېږي او هسته د دغه ډي ان ای د تار چې په دغه برخه کې فرض کې کته شوی دی دا بیرته رغول کېږي. لږ وروسته یو چې د څه ډول تکثر کې یا تکثر وروسته وایو خو دومره وایو چې میخانیکیت یې داسې دی چې ام آر ان ای د جین پیغام انتقالوي او آر آر ان ای د پروټین په جوړولو کې ټي آر ان ای د سایټوپلازم کې د خورا وره امینو اسیدونو انتقال او ترانسفر د رایبوزومال پورې سرته رسوي. دا و د آر ان ای ډولونه او د هغوی دندې او مکلفیتونه. اوس ډي ان ای ریپلیکیشن باندې زموږ اساس بحث دی. ډي ان ای ریپلیکیشن डी एन ए ډیرښت یا डी एन ए تکثر یا डी एन ए بیرته ترمیم دا डी एन ए سره ول تکثر کې د دې لپاره چې डी एन ए د ارثي خصوصیاتو د انتقال مسؤلیت لري د دې لپاره چې له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته له یو نسل نه بل نسل ته د ارثي خصوصیاتو انتقال ترسره شي نو لازمه ده چې डी एन ए تکثر وکړي. فرض کړه دا یوه مادر سیل ده څه ډول سیل ده مادر یا مورنۍ حجره ده. د دې حجرې په هسته کې فرض کړه یو جین موږ فرض کوو یو جین قسم دلته جینونه خو د 10 نه تر 40,000 پورې دي خو یو جین موږ فرض کوو دا جین فرض کړئ چې یو صفت ټاکي چې هر صفت وي
د یو صفت جن ده. د دې لپاره چې دغه جن دا صفت دې حجرې ته هم انتقال شي او دې حجرې ته هم انتقال شي. د دې یو جن په واسطه باندې کله کېدلی شي چې دواړه حجرات ته ارثي صفتونه انتقال شي، خو لازمه دا ده چې لومړی دا تکثر وکړي، له یو جن نه دوه جنونه جوړ شي چې د دې مورنۍ حجرې خصوصیات هغه لوړو حجرو ته انتقال شي. نو لازمه دا ده چې دا جن تکثر وکړي. څه وکړي؟ تکثر. دوه جنونه ترې جوړ شي، یو جن دې ته انتقال شي او بل دې ته، چې د مور حجرې خصوصیات په لوړو حجراتو کې هم پیدا شي. نو دې لپاره اوس راځو د جن چې دی یا د ډي ان اے چې ده څه ډول تکثر کوي. اوس په دې تکثر باندې زموږ او ستاسو بحث دی. ښه، جن د ارثي خصوصیاتو د انتقال مسؤلیت لري. جن له ډي ان اے څخه جوړ شوی دی او ډي ان اے داسې شکل لري. A الکلی د ټي په مقابل کې G الکلی د C په مقابل کې پرته ده. A الکلی د ټي په مقابل کې او G الکلی د C په مقابل کې پرته ده. A بیا د ټي په مقابل کې، G بیا د C په مقابل کې پرته ده. یعنی داسې رقم شکل لري ډي ان اے. ښه، اوس کله چې د ډي ان اے تکثر کوي دا خپل شرایط لري. یو شرط دا دی چې ډي ان اے د جوړولو لپاره انزیمونه باید په مساویانه ډول سره کار وکړي تر څو یو تار د بل تار سره په یو وخت کې او یو شان سره ترمیم شي. دویم خبره ده چې د ډي ان اے د تکثر لپاره دوه انزیمونه چې یو یې ډینیز دی او دویم یې هلیکیز دی، دا دوه انزیمونه باید په دوی باندې عمل وکړي. دا د ډي ان اے هایدروجني اړیکې چې د دوی ترمنځ موجودې دي، القلیو ترمنځ، دا باید قطع کړي. دی باندې دا انزیمونه تاثیر کوي، دوی ترمنځ د ارتباط قطع کوي. او دا شرایط چې ډي ان اے لپاره باید موجود وي. خو یو بل شرط هم دی چې که چیرته یو تار له بل تار څخه جلا کیږي، فرض که دا تار جلا شو، دغه تار دی جلا شو، او دغه تار که چیرته جلا کیږي د دې تار څخه جلا کیږي، نو دلته چې کوم الکلی ده دغه تار A الکلی ده، دلته G الکلی ده، دغه ځای کې دا مخکې پخوا په دې ځای کې وکنه، دلته د T الکلی ده او دلته د C الکلی ده. د دې القلی لپاره باید متقابل القلی جوړ شي. د دې په مقابل کې هر وخت لپاره موږ په تیر درس کې هم ویلي و چې د A په مقابل کې هر وخت لپاره د T القلی موجوده وي، ځکه A د T سره د دوه هایدروجني اړیکو په واسطه باندې ارتباط قایمیږي، او د G په مقابل کې باید هر وخت لپاره د C القلی جوړ شي چې د هغوی ترمنځ ارتباط دریو هایدروجني اړیکو په واسطه باندې قایمیږي. نو په همدې اساس باندې دا دریم شرط هم دی چې لري. یو شرط دا و چې A القلی باید یو له بل سره متقابل وي، یا A په مقابل کې T جوړه شي او د G په مقابل کې C جوړه شي. دویم شرط دا و چې د ډي ان اے د تکثر لپاره چې لومړی باید ډینیز او هلیکیز انزیمونه په دې هایدروجني اړیکو باندې اغیز ولري، تاثیر ولري، یعنې دا پرېږدي چې یو تار له بل تار څخه جلا شي. او دریم فرق دا و چې انزیمونه باید په مساویانه ډول سره کار وکړي چې دغه ډي ان اے تار ترمیم یا ورغول شي. ګورئ دغه تار چې دی دغه ځای کې د T الکلی وجود لري، دغه ځای کې د C الکلی، په دغه ځای کې دغه تار دی، دلته د A الکلی، دلته د G الکلی وجود لري. په دغه ځای کې دغه تار اوس دلته راغلی، ښه دغه دی، دلته د T الکلی او دلته
د سی الکلي وجود لري. په همدې سبب دلته هم داسې دلته دغه برخه ده، دلته A او G مې ولیکلې دغه ځای کې، T او C دغه ځای کې، A دغه ده او G. نو اوس د لپاره چې د ترمیم او تکثر وشي دا درې شرطونه خو وخه. یو شرط چې ډي ان اي د هایدروجن اړیکو قطع کېدل دغه خو وشو. اوس انزیمونه باید یو شان کار وکړي د دې لپاره چې د ډي ان اي تار بیرته ورغول شي. اوس د دې لپاره لکه څنګه چې مخکې مونږ ویلې هغه د ار ان اي مسؤلیت دا ده چې د ډي ان اي تار بیرته رغونه وکړي. نو دا بیرته ترمیمیږي. دا بیرته ترمیمیږي. یو ډي ان اي وه ترې په مقابل کې دوه ډي ان اي ماسه، د دې په مقابل کې د A الکلي جوړه شوه او د C په مقابل کې د G الکلي جوړه شوه. د G او د C ترمنځ درې هایدروجن اړیکو په واسطه باندې ارتباط قایم شو او د A په مقابل کې چې کله T جوړه شوه نو د دوو هایدروجني اړیکو په واسطه باندې ارتباط قایم شو. همدا ډول د دې په مقابل کې T جوړه شوه، دوه هایدروجن اړیکې، C جوړه شوه، درې هایدروجن اړیکې، A جوړه شوه، دوه، G جوړه شوه، درې. د دې په مقابل کې هم A د دوه هایدروجن اړیکو، C د دریو هایدروجن اړیکو. بالاخره له یوې ډي ان اي څخه دوه ډي ان اي منځته راغله. څه ډول چې د کوم خصوصیاتو مسؤلیت و یا د کومو خصوصیاتو د ټاکلو مسؤلیت یې لره دا به هم دا ولري، دا به هم دا ولري او راتلونکي نسل ته به دا خصوصیات له مورنۍ حجرې څخه انتقالیږي لوڼو حجرات ته. نو دا و د ډي ان اي ریپلیکیشن. زه هیله مند یم چې تاسو به سم اخیستی وي او ډي ان اي د ریپلیکیشن په اړه معلومات حاصل کړي وي. دا و د ډي ان اي د ریپلیکیشن او د ار ان اي ډولونه. تر بیا چې بیا هم ستاسو په درنه خدمت کې راځم او ستاسو لپاره به یوه نوې موضوع تشریح کوم. تر هغې مو الله مل شه. ښه وختونه او ښې چارې ولرئ. سلامت اوسئ.